او دوی په دنیا باندې یو عروج دی. د دې نه مخکې الله روسیان هم د الله بندګانو، الله یې نه منو، بې وفا کسانو. خو د الله خو بندګان دي که نه، لکه د چرسي پوډري چې د چا زوي. نو چې په کور کې واده خلک چرسي پوډري لم جامې کپړې کوي، او بعضې کسان خپل چرسي زوي لم واده کوي، ښه خرچه پې وکړي، وایي کېدی شي څه شي شي سم شي. دغرنګې الله رب العزت هم په دې چرسیانو پوډریانو چې کوم د الله بندګان دي، لکه روسیان، عیسایان، یهودیان، چینیان، الله مني او که نه مني، د الله خو بندګان دي که نه. نو الله پې ښه پیرزو په هر یو خلکو باندې پوره کړې. لکه په دې وخت کې اوس تاسو وګورئ عزتمندو، چینه مخ پر وړاندې روانه ده، اوس الله دوی له موقع ورکوي. داسې طریقې سره الله مسلمانانو له ډېرې موقع ورکړي. د نبي علیه السلام حکومت، د ابوبکر صدیق حکومت، د عمر فاروق حکومت، د حسن حسین حکومت، د معاویه رضی الله تعالی حکومت، د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه حکومت، بیا دې خوا عزتمندو اموي دور، عثماني دور، د مغولو دور، یو لوی حکومتونه الله مسلمانانو له ورکړي دي. خو عزتمندو مسلمانانو باندې عروج هم راغلی، زوال هم راغلی دی. اوس بیا په دنیا کې د مسلمانانو د زوال وخت دی، دا یاد لرئ. مسلمانان عزتمندو ډېر زیات دي. نو دا مې درته مقصد وښودو چې دا ټول کارونه الله کوي. لکه څنګه یو پروډیوسر، یو فلم ساز، یو ډرامه ساز ډرامه جوړوي. نو ته چې ډرامه ګورې نو ستا زړه کې خو راځي چې دا هیرو دی پکې مړ نه شي، او دې ډرامه کې دا ښځه خو ډېره ښه ښځه ده، دی پکې مړه نه شي، خو لږ ساعت پس پکې هغه څه شي مړ شي. ستا په دې کې کار نشته، ته صرف ډرامې ګوره. ته خپل ځان دپاره کردار خوښ که، الله د دې تا ته اجازت درکړې چې ته هیرو جوړېږي، که ته بدماش جوړېږي، که ته ښه سړی جوړېږي، که ته بد جوړېږي، د دې ډرامې کردار الله رب العزت تعالی په خپله خوښه درکړی دی چې زما بنده په زور دې زه بدماش کوم هم نه، په زور دې زه نیک عمله کوم هم نه، دا به هم زما نه امید نه ساتي چې یا الله ما په زور باندې ښه سړی کړي. زه په زور باندې څوک ښه سړی هم نه کومه. لو شاء لهداکم اجمعین. الله وایي که ما غوښتلی خو دا ټول به مې سم کړی وی، ما له خو چل راځي. اسمان چې د الله راښکته کړي او د اسمان د طرف نه اعلان وشي چې ای یهودیانو، ای عیسایانو، ای انګریزانو، ای چینیانو، ټول سم شئ، ګینې اسمان در غورځم، دا ټول چینیان او انګریزان به صحیح کلمه ووایي که نه؟ او بیا وایي ځکه چې د اسمان نر زړی یېرېږي چې را غورځېږي را باندې. او داسې الله بعض اوقاتو کې کړي دي عذاب په طور باندې، دې په طور باندې نه چې ته خامخا مسلمان شه. لکه یهودیانو داسې کړي وو، موسی علیه السلام سره لاړ او هلته ګستاخي وکړله، ویل نه منو، الله دې خبرې وکړي اوس یې هم نه منو. نو الله ویل دا اوس غلطه خبره شوه، تاله ما اختیار درکړی دی، نور هم ستاسو په شان کسان شته، هغوی هم وایي موږ نه منو، هغوی ته زه سم نه ویم. خو چې یو ځل دې ویلې منم او بیا وی نه منم، داسې سړی زما نه دی خوښ. اوس بیا منې او دا تورې پرې راښکته کو او لاندې پکې جوبل کړه، ویل اوس یې منئ که نه؟ بیا ټول ویل منو منو منو، بس هغه جوبل کړي. بیا موسی علیه السلام بیا دعا وکړه او بیا راوچت شو. دې کې عزتمندو دې خبرو ته غوږ کېږدئ. ښه نن به تاسو په دې ټول اسلامي تاریخ او په دې یهودیت په عیسایت په دې خبرو باندې به څه نه څه درجه کې وي. ځکه څوک یو څه وایي، څوک بل څه وایي، څوک بل څه وایي، څوک مولیانو پسې خبرې کوي، مولیان جهاد نه کوي، مولیان حکومتونو پسې لګېدي دي، حکومت جهاد نه کوي، څوک فوجیانو پسې لګېدي دي، فوجیان عوامو پسې لیډرانو پسې لګېدي دي چې دا خره موږ مشران کړي وو نو دوی دا ملک ټول شرمولی دی. څوک سودي پسې لګېدی، څوک دې کې عزتمندو د ټولو خپل خپل کردار دی په دې کمزورۍ کې، په دې کې د ټولو خپل کردار دی. نو ته ماته نشي ویلی چې ملا صاحب ته ولې داسې کې؟ ځکه آینه ده، زه ستا دپاره آینه یم، ته پکې ماته چې ماته ګورې نو ځان درته پکې ښکاري، ځان ته پکې وګوره. او که زه تاسو ته خبرې کوم نو ته زما دپاره آینه او شیشه یې، نو پکار دی چې ماته تا کې دا خپل مخ راښکاره شي چې بهی زموږ دا کمزوري ده. تر څو پورې چې یو انسان خپله کمزوري په خپله نه لرې کړي، الله داسې قوم نه کامیابوي. وایي هغه قوم الله نه کامیابوي چې هغه په خپله کامیابي نه غواړي. دا کامیابي داسې فضول شی خو نه ده چې ورکه. ولې ورکه؟ ته چې یو دوکان خپلې څومره خواریګانې کې او دلته وایي یا الله موږ ټوله دنیا موږ له راکې، یا الله مسلمانان ټوله دنیا باندې غالبه کې. ولې غالبه کې؟ مسلمان کې څه شی دي؟ د سرو زرو وزري دي، د چاندۍ ښکري دي، دا داسې ښه سړی دی چې ټولې دنیا سره مسلمان لګی دی، خپل مسلمان وجني، خپل رور ته په یو دوکان کې غل دی، خپل مور یې د کور نه ویستې ده،
خپل پلار په کور کې نه پرېږدي. د یو ښځې دپاره مور او پلار چې کوم دی بې عزته کړه، راشه چې کوم دی خپله ښځه یې مړه کړه. ښځه راپاسې د خاوند یې بالغ په خوله ایښی دی، خاوند یې مړ کړی دی. او یا الله شکست کفار، غلبه اسلام او خلاصی قرضداران. داسې الله نه کوي عزتمندو. که دا غلطي زه کومه نو الله ما نه بدلالي، که تی کې تا نه علي، که سعودي عرب والا یې کوي سعودي عرب والا الله نه پېژني. چې عزتمندو اسرائیل او یهودیان د پیغمبرانو اولاد دی او الله ټول عمر ذلیله کړي دي. نو موږ او تاسو څوک یو چې ته زه پاکستان دا پاک ملک دی د کلمې په نوم جوړ شوي خبره نه ده، د کردار خبره ده. اوس ته څه کې دا اصل خبره ده. که دې کې فوج عزتمندو کمزوري کوي هغه ګرم دی، که عزتمندو عوام یې کوي عوام ګرم دی، که لیډران یې کوي لیډران ګرم دي، که مولیان یې کوي مولیان ګرم دي، او ټول یې کوي. خو هر یو مورد الزام بل ګرځوي. نو دا عزتمندو دا یاد لرئ، جذباتیت بالکل مه شکار کیږئ. خپلې کمزورۍ د ځان نه لرې کوي، بس الله سره تعلق برابر کوي. دا دنیا چا جوړه کړې ده؟ الله. او الله د ځان دپاره جوړه کړې ده. ځان څه مطلب؟ د خپل عبادت دپاره، چې دا انسانان به زما بندګان کوي. ادم مې مشر کو، نور بچي به راځي او هغوی به دې ته خیر دی که کله ناکله ګډوډېږي زه به پیغمبر رالیږم او دوی به پوهیږي. خو که ما سره تعلق برابر کړی نو ګورم به ورسره. ځکه ما دومره خرچه وکړله، اسمانونه مې جوړ کړه، ځمکې مې جوړې کړې، ستوري مې جوړ کړه، سپوږمۍ مې جوړه کړله، او دا ټوله دنیا چې راجمع شي یو سپوږمۍ نشي جوړولی. او دوی بیا هم زما نه مني. ولې؟ خیر شه، د لامده خوړ خیرات دی چې دومره خرچه د باندې وشوه او د دې باوجود زما خپله خوښه ده که زه منم د الله او که نه منم. الله وایي دا قیسې نشته. ټیک ده، خوښه مې درله درکړې کوه، خو زه به هم د سره د هغې مطابق معامله کوم. خلک خپل زوی سره هم داسې کوي. یو زوی عزتمندو په رڼا ورځ باندې دکان خرابوي، خلک یې د دکان نه پاسوي که نه پاسوي. نو دا زوی بیا خلکو ته ګیلې کوي، زما پلار داسې ظالم سړی دی او داسې شوم سړی دی، زه د خپل دکان نه پاسولم. بله مو یا مړه ستا پلار خو ماته دومره بې غیرته سړی دی. هلکه ته راشه د پلار نه خو یې تپوس وکړه که نه، دا پلار څه وایي؟ پلار وایي د کروڑ دکان مې ورکړی او 100 لکو ته یې راورسول. دا ظالم اجړاګانو سره کینی، دا ظالم بدعمله خلکو سره کینی، دا ټولې پیسې ګټي او لوفر دی. نو بیا هماغه سړی بیا دې زوی ته کنځلې کوي، ښه سم کار دې کړی دی. دا د سړي بچی نه جوړېږي. دقه رنګ عزتمندو الله رب العزت د انسانانو سره باندې چې دا حالات راولي اسې نه راولي. د انسان ذهن کې یو سوال راځي عزتمندو، دنیا کې مسلمانانو باندې حالات خراب دي، ولې؟ اوس دا سوچ پکار دی. نن سبا دا ایشو دی، دا مسله ده ولې مسلمانان خراب دي. د دې عزتمندو که راز باندې او اسبابو باندې زه پوه شوم زه کامیاب یم او ما پې عمل وکړو، صرف بیانولم نه دي. او که تا پې په اسبابو باندې پوه شوې او مرض باندې پوه شو او دوایي دې وکړه به ته کامیابې. که سعودي حرم والا دا کار وکړه هغه کامیابېږي، الله به یې مخ کېږي. که پاکستان والا وکړو دوی به کامیاب شي. مسلمانان ولې وال خوري؟ په دنیا کې تاسو وګورئ جنګونه دي، کشمیر دی مسلمانان دي که نه دي؟ بوسنیا کې څه دي؟ مسلمانان. افغانستان کې څه دي؟ مسلمانان. عراق کې څوک مسلمانان. پاکستان کې جنګونه دي، خوشا علاقو کې حالات راځي، څوک دي؟ مسلمانان. چېرته عیسايي ملکونو کې جنګ شته؟ نه. او ته زوړ تاریخ وګوره هغه جدا دی عزتمندو. بعضې کسان مسلمانانو باندې اعتراض کوي چې دا یهودیانو سره دوی بغض کوي. بغض سره موږ کوو، د قرآن الله وایي فتخذوه عدوا، وایي دښمن یې وګڼئ. نو موږ څه وکړو؟ الله وایي چې ویې ګڼئ او موږ د الله بندګان یو، ملک هم د الله دی. نو چې د الله نه منې خو د سره ګوري که نه. خو دښمني سره موږ کړې نه ده، هسې په خولې خو یې وایو خو کړې مو سره نه ده. همدې خدادات مالکي وګوره، دې ټول بازارونو کې دې ټولو کې وګوره ټول نه زیات ایټم د یهودیانو خرڅېږي. اگر چې یهودي مصنوعات په عام ورځو کې خرڅول ناجایز نه دي، دا څه ناروا کار نه دی، ځکه تجارت هر چا سره کولی شي. خو چې کله جنګ راشي جګړه راشي نو دښمن ته خلک نقصان رسوي که نه رسوي؟ هر قسمه نقصان رسوي که نه؟ نو دا یو نقصان دی معاشي. په دنیا کې اوس عزتمندو د لاس خپو جنګونه کم شوي دي، دا یاد لرئ ښه. دا باقاعده بین الاقوامي معاهدې شوي دي. اقوام متحده هم د دې دپاره جوړه شوې ده چې دوی به کوشش کوي چې غټ جنګونه نه کېږي، او په دې کې اسلامي ممالک هم شامل دي. نو ته څنګه جنګ کې؟ ها جنگ ته به جایز وې، ځکه داسې حالات راځي چې وروره زه به مجبوره کېږم، زما به سر ماتېږي او ته وایې جنګ مه کوه. ولې مه کوه؟
او دا ګوره یاد لرئ بعضې خلک مسلمانانو ته انتها پسند وي چې دا مذهبي خلک دي. دنیا الله جوړه کړې د مذهب دپاره ده. دا یاد لرئ ښه، دنیا الله څه دپاره جوړه کړې؟ د مذهب دپاره. مذهب به دي کې ټول عمري، او ټول عمر چې کوم جنګونه شوي دي هغه عزتمندو اکثر چې په ځایونو هم شوي دي د مذهب دپاره شوي دي، او دا به کېږي. امریکا چې په ټوله دنیا باندې حکومت راولي څه دپاره راولي؟ هغه اسرائیل راولي څه دپاره راولي؟ موږ مسلمانان څه دپاره؟ موږ یو چې زموږ اسلام وده وکړي که نه، نو عیسایان وایي چې زموږ عیسایت هغه شي، هغه ته ځان په حق ښکاري، یهودیانو ته ځان په حق ښکاري. دا ټول خلک د دې دپاره لګیا دي. او اوس اخري وختونه دي عزتمندو، هغه اخري دور دی، ځکه زموږ اخري امت دی، نور امتونه خو تیر شوي، پیغمبران ختم شوي دي. نو دا اوس ډېر زیات د هوښیارتوب دور دی. په دې فلسطین باندې دا ټول قبضه ولې کوي؟ بیا واپس خپله موضوع ته راځو. سر مسلمان ولې وال خوري؟ ولې وال خوري؟ مسلمانانو سره د دنیا ټول نعمتونه شته، دا یاد لرئ. یو کتاب لیکلی دی، یو عربي عالم دی، حاضرة العالم الاسلامی، د موجوده اسلامی دنیا حالات حاضره، شکیب ارسلان دا غنوم دی. او هغه وایي چې ما دا کتاب لیکلو نو ډېر مې وژړل چې خدایه پاکه مسلمانان څومره هر اعتبار سره مضبوط دي، او د دې باوجود په دې وخت کې مسلمانان وال خوري. دا د څو صدیو نه دا حالات را روان دي. دا ولې؟ مسلمانان د تعداد په اعتبار سره د عیسایانو نه زیات دي. د یو عرب نه پاسه دا مسلمانان دي، عیسایان د دوی نه کم دي. د مسلمانانو تقریبا 58 ملکونه دي، او د عیسایانو 56 یا 59 د هغې نه کم دي. یو ملک نیم هم د عیسایانو ته کم دی. تعداد هم د مسلمانانو زیات دی. مسلمانان بنیادی طور سره جنگجو قوم دی، مجاهدین دی، الله جهادي جذبې والا پیدا کړي، جنگ کوي. که کافر سره نو خپل ضرور دا سر ماتی خو ماتی، او کنی خپل ملک ورانی خو ورانی. دا یاد لري. افغانستان باندې دا جنگ ولی مسلط شو؟ ګینې دا د پاکستان جنگ وګورئ، دا یاد لرئ. ځکه افغانستان والا د جنگ شوقیان دي، ډیر شوقیان دي. هغوی کې یو جذبه د ایمانی چې موږ جهاد وکړو، ځکه الله زموږ دا سر د دې دپاره پیدا کړی دی چې دا به د الله دپاره قربانیږي. نو پاکستان د دې نه یو فایده واخیسته، دواړه ملګري شو، ویل ستا دا کار خوښ دی؟ ویل ډېر مې خوښ دی. ویل هغه سره کافر هم دا کار خوښوي، او هغه تیار دی افغانستان او د پاکستان پسې راتله. ویل تکړه شئ ورته، دا پاکستان خو وکړه بد وکړه، دا د هر چا خپله نظریه ده، تاسو ځان سره ساتلی شئ. خو افغانستان والا خو جهاد غوښته که نه؟ که دا امریکا نه وی نو هغوی خپلو کې جنګونه کوي. داسې ده که نه، دا د هغوی تاریخ کې یو د قصه را روانه. یا زموږ دا قبایلي خلک دوی چې کله کافرانو سره جنګ نه خپلو کې کېږي، دا خو اوس د حکومت لږ کنټرول کړي دي. یعنې چې دا نو که خیلي کله به یو ملا راوچت شو، یو پارټي به یې جوړه کړله او دلته اسلام راولو، کله به یو بل سړی راوچت شو، یو بدماش به راپوده شو، دا علاقه زما قبضه ده، هغه به کار کو. دا د دې قبایلو تاریخ دی عزتمندو، چې دوی جنگ کوي، که پردی نه خپل سره کوي، چې خپل داسې لرې قوم نه وي که نه، بیا وایي دا زما دا رور نه دی، وایي دا مې رور نه دی، څه دی لکه وایي دا تربور دی. یعنې هغه خپل رور ځان له جنګ هغه کې دشمن کې او دې سره لګي جنګ کوي. دا د مسلمانانو تاریخ دی عزتمندو. نو زه چې په خپله کې د دې نه خو ښه ده که نه چې کافر سره یې وکړي. دا یاد لرئ عزتمندو. مسلمانان ولې والخوري؟ تعداد یې زیات دی. مادینیات خزانې به ورته ووایو، اسانه ترجمه کې، دا مسلمانانو سره زیاتې دي. دې موضوع باندې ښه غور سره دې ته غوږ کېدی چې عالمي حالاتو او د قصو باندې خبر شي چې څه کېږي او څه نه کېږي او ولې کېږي. عزتمندو د دنیا 75% تیل مسلمانانو ملکونو سره دي. سوچ کوه، 85% تیل مسلمانانو ملکونو کې دي. او تیل د دنیا د ټول نه قیمتي څیز دی، د سونې نه بعد. دې ته عربیان الذهب السائل وایي، بهیدونکي سونه. نو سوچ کوه چې د دنیا دا ریټونه د دې شیونو ولې کمیږي زیاتېږي؟ تیل سره که نه، تیل بره شي، تیل ښکته شي، فلانې شي، دې سره کېږي. اگر چې اوس د عیسایانو دومره ترقي کړې ده چې دا ټول څیزونه ډالر سره دغه کړي دي، دا د هغوی ترقي ده، هغوی خواري کړې ده، محنت یې کړی دی، مسلمان یې ذلیله کړی، د ده پیسې غورځولې ده. ګینې پیسه خو څه شی نه دی که نه، پیسه په خپله څه شی دی؟ پیسه خو کاغذ دی که نه؟ پیسه څه شی دی؟ هغه کاغذ دی، هغه خو نه سونه ده او نه چاندي ده. اصل شی دنیا کې سونه، چاندي او دا میټیریل او دا څیزونه دي، دا چې چا سره ډېري د هغه پیسه اوچتوي.
مسلمان یې داسې ګیر کړی دی 75% تیل مسلمانانو سره دي په دې کې 19-20% تیل صرف سعودي عرب سره دي د دنیا پوره دنیا په سطح باندې او تو ګوره سعودي عرب والا دغه امریکې نه یریږي صفا خبره ده دې وخت کې عیسایان په عروج باندې دي ټوله دنیا ته یریږي نو سعودي عرب لا سره ربړ عزتمندو اسلامي ممالکو کې پیدا کیږي سوچ کوئ تاسو ګورئ عزتمندو دنیا کې اسلامي ملکونه په داسې ځایونو کې پراته دي چې هغه د دنیا مینځ دی او مختلفو اطرافو ته کافران پراته دي او مسلمان په مینځ کې دی نو دا کافران یو بل سره عزتمندو تجارت کوي که نه کوي کافران په څه مخکې دي په تجارت مخکې دي که نه په تعلیم په ساینس په تجارت په دې څیزونو مخکې دي که نه دا څیزونو سره ډېر دي ځکه خو بدماشي کوي که نه او دا تجارت خو داسې نه دی چې د ځمکې لاندې کېږي همدې بره په هوا کې کېږي که نه کېږي یو بل ملک ته وړي که نه موږ چین ته ځو که نه ځو نو دوی هم یو بل ته وړي راوړي که نه منځ کې مسلمانان پراته دي خو اوده دي نو اوده سړي نه خو څوک نه یېرېږي نه یو اوده سړی د کلاشنکوپ سره پروت دی ته ترې یېرېږي نه اوده سړي نه څوک یېرېږي نو عزتمندو تاسو ګورئ نهر سویز مشهور نیر دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جوړ کړی لږ ځای کې عزتمندو حضرت عمر رضی الله تعالی نیر جوړ کړی عمر رضی الله هغه د سادګۍ دور کې عزتمندو داسې نیر جوړ کړی چې اوس مسلمانانو ته په کار راځي خو مسلمان ته پته نشته دې خواته کافران اخواته کافران منځ کې چې کوم دی مصر پروت دی دوی سره نیر پروت دی هغوی په دې سره یو بل سره ټرانزیکشن یو بل سره درآمدات برآمدات کوي چې صرف مصریان دا یو نیر بند کی نو جنه 50% ملکونه باندې د دې اثر غورځېږي په کافرانو ملکونو باندې نه بندوي یریږي داسې ګیر کړي دي دا د مسلمانانو حالت دی بل عزتمندو په ترکیه کې عزتمندو یو نیر دی افریقي والا یو بل ته اوړي راوړي که دا نیر نه او دا دوی بند کړي نو په 12 ورځو کې هغوی به کاروباري تګ راتګ کوي او اوس یې د دې نیر د وجې نه په 12 غنټو کې کوي 12 ورځې او 12 غنټو کې څومره فرق دی نو که دوی دا نیر بند کړي دي کافري ممالکو ته خو د هغوی کاروبار یې ټپ کو که نه هر څه پرېوته که نه نه کوي نه پوهېږي دوی په دې جهل کې ګیر کړي دي داسې ډېر عزتمندو ملکونه دي چې هغه دنیا کې منځ کې پراته دي یمن سره چې کوم د عزتمندو جخت سمندرونه دي نیرونه دي دا د مسلمانانو په قبضه کې دي دا ټول د مسلمانانو په قبضه کې دي خو مسلمانان څه نشي کولی ولې نشي کولی نو هغه شکیب ارسلان وایي ما دا کتاب لیکلو اوده شوم او جړلې مې وایي په خوب کې مې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیدو وایي هغه راته ویلې چې ځوانه ولې جاړې وایي ما ورته دا ټوله قیسه وکړه دا ما چې تاسو ته کوم بیان کړه چې مسلمانان دومره ډېر هم دي مجاهدین هم دي اسلحه هم شته او هر څه شته ملکونه هم شته دریابونه هم موږ سره شته مسلمان بیا هم وال خوري دا ولې وایي ما ته وایي چې ستاسو مسلمانانو په خپل قرآن او په خپل دین باندې عمل پرېښی دی دنیا ټول قومونه عزتمندو امریکا هم د خپل دین دپاره لګیا ده عیسایان خپل دین دپاره لګیا دي عیسی علیه الصلاة وسلام به راځي او موږ به دې مسلمانانو او دې یهودیانو ته چل ښایو یهودیان هم د دې دپاره لګیا دي چې عیسی علیه السلام به راځي په دې فلسطین باندې ولې قبضه کوي فلسطین کې اصل کې عیسی علیه الصلاة وسلام به د شام په دغه ځمکه باندې به عیسی علیه السلام راځي د ټولو د انتظار دی زموږ انتظار هم دی د عیسایانو هم انتظار دی او د یهودیانو هم انتظار دی اوس هر یو ولې انتظار کوي په دې خبرو باندې ځان پویه کوي یهودیان د دې دپاره انتظار کوي حالانکه یهودیان خو چې عیسی علیه السلام موږ قتل کړی دی خو وایي چې کوم موږ عیسی قتل کړی دی هغه اصلي عیسی نه و وایي دا اوس چې اخره کې به راځي دغه اصلي عیسی دی او دا چونکې بني اسرائیل دي دا پیغمبرانو اولاد دی وایي دا آخري پیغمبر دی دا به موږ کې راځي نو هغوی په دې انتظار دي چې عیسی علیه السلام به راشي او موږ به هغه سره ملګري شو او دا عیسایان او دا مسلمانان به ختم کړو هغوی په دې نظریه باندې لګیا دي نو هغوی د فلسطین قبضه کوي او په دې باندې د سلیمان علیه السلام هغه جومات جوړوي وایي دا جومات ختم کوي هغه چې زموږ پیغمبر سلیمان علیه السلام جوړ کړی دی هغه جومات هیکل سلیماني ټیمپل ورته وایي جومات اسانه خبره ګرجا هغه موږ جوړول غواړو او هغه به دلته راځي موږ به هغې سره ملګري کېږو او تاسو سره به بیا ګورو تاسو د پیغمبرانو اولاد ته بد وایي موږ یو تاسو ورته خو دې قرآن کې ویلي دي تاسو دې نه ویل چې خنزیران دنه جوړم او سپي دنه جوړم دا تاسو نه دي کتلي
او تاسو په کومه خولې خبرې کوئ؟ تاسو خو پیغمبران قتل کړي دي. عیسی علیه السلام چې هر څوک تاسو ولې قتل کوو؟ ښځه موږ خو یې نه منو چې قتل شوی نه دی، تاسو ولې قتل کوو؟ ستاسو کار څو چې پیغمبرانو پسې ګرځېدئ؟ ښځه دا پرېږدئ، خپل پیغمبران هم ولې قتل کړي دي؟ ښځه یقتلون الانبیاء هغه هم ولې قتل کړي؟ هسې ځان نیغ نیغ کوئ. تاسو ټول عمر ضربت علیهم الذلة والمسکنه، تاسو الله ذلیله پیدا کړي، ټول عمر تاسو وال خوړلی دي، تاسو خپل هم قتل کړي. پردو مسلمانانو یهودیان نه دي قتل کړي. ګوره دا هم یو تاریخ دی عجیبه خبره، عیسایانو یهودیان قتل کړي دي. دا دوی دشمنان دي اصل کې، موږ یې پکې هسې فریق ګرځولي. عیسایان په دې انتظار باندې چې عیسی علیه السلام به راځي، هغوی زموږ خپل پیغمبر دی. هغوی او د یهودیانو عقیده کې دا فرق دی، یهودیان وایي موږ قتل کړی دی، عیسایان وایي چې قتل یې کو خو عیسی علیه السلام بیا ژوندی شو، اسمان ته وختو، اوس بیا انتظار کوي. موږ څه عقیده ده؟ موږ یو نه قتل شوی دی نه پانسی شوی دی او موجود دی او راځي او ګوري به تاسو سره او پته به مو لګي. موږ هم په دې انتظار یو چې عیسی علیه السلام به راځي. کله به راځي؟ چې کله امام مهدي راشي. اوس یو سړی دی دعوی کړی زه امام مهدي هم داسې جړه شانتې دی، تاسو به کتلي په دې دغه باندې. هلکه ته خپل ځان سنبال که پیله د خدای بنده. مهدي به چاته ته نه وایي زه مهدي ما به خلک پیژني، هغه خپل نشانات دي، خپل دې باندې مستقل بیان به درته کوو. امام مهدي به کله راځي څوک به وي. بعضې اسلامي سکالران هم ویلي دي چا 2023 ښودلی دی، چا 2025 ښودلی. هلکه دا نیټې مه ښایه. اوس الحمدلله اسلام په دنیا کې ډېر زیات دی. مسلمانان کمزوري دي خو اسلام زیات دی. مسلمانان کمزوري، اسلام خو شته که نه؟ هغه به آخري دورونو کې راځي، په دې کې 200 300 500 زر کالم تېرېدی شي. موږ وایو عیسی علیه السلام به راځي، همدغه ځای کې به راځي. موږ یو دا بیان به کوي. امام مهدي به راغلی، صفونه به جوړ شوي وي، عیسی علیه السلام به د دمشق په جامع مسجد په مناره باندې راکوز شي او نبي علیه السلام وایي د ویښتو نه وی داسې لکه سړی چې لمبلي وي او اوبه ترې پرېوځي د شبنم د قطرو په شان باندې. نو چې راشي امام مهدي او ټول به وپېژني چې عیسی علیه السلام دی، مناره باندې راکوز شو، فرشتې به راکوز کړي، مناره کې به یې پرېږدي، په خپله به راکوز شي، څوک به هم نه دا راکوز شو. امام مهدي به شاته شي، عیسی علیه السلام ته به وایي ته جمع وکړه ځکه ته د زور د خدای پیغمبر یې، ستا درجه اوچته ده. او نه، ستاسو امت له الله امامت او صدارت او ورثه تاسو له درکړي دي، زه ستاسو هیلپر راغلی یم، تاسو سره به مدد کوم. او باقاعده به صلیب مات کی، خنزیر به حلال کی او اعلان به وکړي ای زما عیسایانو خدای م غر کوي، زه خو د الله پیغمبر وم. د اخري امت چې کومه خبره تاسو ته کوله څنګه چې محمد د الله رسول دی، دغه زم د الله رسول یم او دا ټول پیغمبران د الله رسولانو د دقې مسلمانانو او د محمد د امتیانو خبره صحیح ده. په دې باندې شکر وباسئ عزتمند. عیسی علیه السلام الله زموږ ستاسو د مدد دپاره به رالیږي. پیغمبر مسلمانانو سره د الله دومره مینه ده، خو مسلمان نن په خوب کې پروت دی، په خوب کې پروت دی. او بچی چې وده وي نو د پلار خو سره مینه وي که نه، خو کله ناکله چپړه راوړي داسې وایي پاسېږه، اوس پاسېږي که نه پاسېږي، مغه بچی پیله ته چپې اخېستې بیا چپله راوړي یو دوه چپلې وایي پاسېږه که نه کار له نه ځي. دقه رنګې الله دې مسلمانانو سره کوي. دا کله په یهودیان را پاس کوي، کله په عیسایان را پاس کوي، ځکه دومره خوب خو به نه کوې که نه چې بس ته م ودی د پلار د نه چپې هلي او ته م خوشحاله چې زه په پلار باندې ډېر ګران یم. اخره کې پلار هم تنګ شي که نه، وایي دا څه شی دی، ځان نه سړه بلا جوړه کړې ده همداسې پروت دی. نو دا الله رب العزت دی مسلمانانو له ځکه ټاکرې ورکوي. د انسان ذهن کې سوال راځي چې دا مسلمانانو باندې حالات ولې دي؟ الله موږ سره مینه هم کوي، موږ د الله عبادت هم کوو، نو الله موږ سره ولې داسې کوي؟ یو ظاهري سوال انسان ذهن کې راتلی شي. په کار دا دی چې د عیسایان برابر کړي، د یهودیان برابر کړي. نو د دې ساده مثال دی عزتمندو، ستا په کوڅه کې چې ستا د بچي کله جنګ چا سره، نو هوښیار سړی څه کوي؟ ورشي خپل بچي له څپېړه ورکړي او رادنې کړي. هوښیار سړی داسې کوي که نه؟ او بل سړی څه کوي؟ هغه دروز او خپله م وایي او بله م وایي، بس نور هم قصه جوړه کړي، بیا وروسته توبې وباسي، مړه وایي غله مو خوړه، دا م څه ریشخند وکړو د افغانانو خبره، دا څه شی جوړ شو. هوښیار سړی خپل زوی له څپېړه ورکړي دننه شه. اوس که سړی وایي چې هلکه خپل زوی والو جنګ یې دی، هوښیار سړی داسې کوي. الله رب العزت مسلمانانو له څپېړه ولې ورکوي؟ د دې یو بله وجه هم ده. کافران عزتمندو هغه د الله دشمنان دي او صراحتا وایي موږ الله نه منو، یا د الله چې کوم احکامات دي هغه موږ نه منو، خبره ختمه. ځان یې بېل کړی یو سیټ ته کړی. مسلمان څه وایي؟ جی زه په قیامت ایمان لرم، زه مسلمان یم او زما په الله باندې یقین دی، او د هغې مطابق کار نه کوي. نو ځکه الله په دوی باندې ډېر غوسه کېږي چې تا ما سره واده م وکړله. اسانه خبره ده، یو سړي تا سره واده وکړله چې سبا دله پیسې در کوم، یو سړي دله پیسې ویوړلې وایي وروره سبا بل سبا نشته دی چې وشوې درله بیا در کړمه. نو تاله چې عزتمندو سبا دا بل سړی پیسې در نه کړي،
وعدې والا څومره سړی غوسه کېږي وایي دې خولې ته دې ګوره واده به دې نه کولی ستا د وجې نه موږ بل چا سره واده وکړه دا ته څنګه شې نو مسلمان الله سره کړې ده واده او اوس واده خلافي کوي دې وجې نه الله دوی له سپېړې ورکوي وایي واده به دې نه کولی وایي هغوی خو واده نه ده کړې خپله یې خوښه ده قلارې دې ګرځي ته زما خپلې او ما سره غداري کې هغه پردي خلک دي په پردو نه خو زه تمه نه لرم ته خو خپلې ته د پیغمبر امتي ته مسلمانې ستا په سر باندې ما چې کوم دی د دې یهودیانو او د دې خلکو سره به زه تاسو دپاره عیسی علیه السلام رالیږم عیسی د هغوی پیغمبر دی زه به ستاسو د مرستې دپاره رالیږم امام مهدي به تاسو کې رالیږم دجال به تاسو قتل کوئ او دا ټول کارونه به تاسو نه علم سم شي مسلمان به کله سمیږي دا پیغمبر اسلام هغه وخت کې ویلي چې دا فلسطین او دا علاقینی دا عربو دلته به دا ټول یهودیان آباد کیږي که موږ څومره هم زور ولګو که نه یو ځل به دلته دا یهودیان مکمل راځي دا یاد درئ ځکه عزتمندو بیت المقدس سره او دې فلسطین شام سره ګر چاپېره 15-16 ملکونه د عربو پراته دي څومره عزتمندو د بېعزتۍ خبره ده او دا دلته چې کوم دی خوار او زار دغه وخت تېری ټیک ده موږ پاکستان باندې هم حق شته خو اول حق یې په چا باندې دی په عربو باندې دی دویم دا دی عزتمندو فلسطین والا دا اوس چې کوم دا جوړي بعضې کسان دانشوران او خیاران خلک دې ته چلم وایي دا د اسرائیلو په خپله ځان ته چل جوړ کړی دی والله علم دا خبره صحیح ده یا نه ده هغه ځان له خبره ستاسو خپل دغه دی وایي دا چل جوړ کړی هم دا حماس والا ته ویل چې په موږ حمله وکړه ځکه چې دوی په دې باندې حمله ونه کړي دوی په فلسطین باندې حمله څنګه کوي په غزه باندې به څنګه ته حمله کوې په کار خو دا وه چې دې اسرائیلو حمله په چا کړی وی حماس والا پې حمله کړې وه په حماس یې حمله کړې وی دوی په غزه ولې کوي خو دا چل ولونه دي د دوی کافرانو دا ډېر د اسرائیل ډېر مردار قوم دی یا بهرحال جهاد دی هغوی پې د جهاد په جذبه کړي دی هېڅ خبره نه زموږ دا عقیده ده حماس والا مجاهدین دي ښه خلک دي د اسلام دپاره قدم وکړلو خو یو ځل به داسې راځي چې د فلسطین او په دې علاقو باندې به دا ټول یهودیان قابض کېږي ولې دا د محشر ځمکه ده الله به دا ټول دلته راجمع کوي ځکه دوی سره به اخري جنگ کېږي نو اخري جنگ کې به شروع کې به مسلمان کوتره کېږي ولې به کوتره کېږي ځکه مسلمان خواب غفلت کې پروت دی مسلمانانو سره ټم بم شته مسلمانانو سره افراد شته خو مسلمانانو د اسرائیلو او د امریکې خلاف اسم نه کوي نو دوی له به هم الله لږه کوتره ورکوي که نه چې تا به هم کوتره کومه ولې نو د دې وجې نه عزتمندو څه وخته پورې به دا مسلمانان وال خوري تر څو پورې چې بیدار شوي نه وي بیا به امام مهدي راځي یا دې منځ کې نور هم جنګونه کیدی شي مسلمان بیا بری راوخي او پاکستان یا څه ملکونه په دې اسرائیلو حمله وکړي فلسطین زموږ قبضه کې راشي خو بیا به هم داسې حالات جوړېږي چې دا یهودیان به بیا هم دلته راځي ځکه یهودیان دې ته خپل پیدري مادري ابایي وطن وایي خو دا د دوی وطن نه دی ځکه عزتمندو د اسرائیلو لوی پلار ابراهیم علیه السلام دی ځکه ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام یو زوی یهودا نو دا یهودیان د ابراهیم علیه السلام نوسي دي که بالفرض موږ فرض کړو ابراهیم علیه السلام تللی و دې وطن ته فلسطین ته د شام ته هجرت کړی و ما تاسو ته هغه پرون په هغې کې ویلي سیرت کې نو چې دلته رالی نو فلسطینیان خو مخکې نه وو آبادو دلته که نه څنګه ستا ځمکه ده دلته نه خو مخکې نه فلسطین کې خلک آبادو ابراهیم علیه السلام د بار نه راغلی و کډوال راغلی و د ابراهیم علیه السلام دا خپل ملک نه دی خو د عراق و دلته شام ته چې کوم دی کډوال راغلی و الله ورته هجرت وکړه هلته لاړ شه بیا دلته قحط رالی او دغه جوړ شو بیا دا مصر ته لاړو بیا راغلی دي ډېر کسان تلي راغلي دي مختلف آلاتو کې په فلسطین باندې کله د عیسایانو قبضه کله د یهودیانو قبضه دا جنګونه یو بل سره شوي دي خو عجیبه تاریخ دا دی عزتمندو چې ټول عمر اسرائیلو وال خوړلی دي او چا والی دي مسلمانان خو نو کنه مسلمانان خو د نبی علیه السلام نه بعد راغلي دي مسلمانانو دوه جهادونه کړي دي په بیت المقدس باندې یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او بل چا کړی سلطان صلاح الدین ایوبي هغه هم یهودیانو سره نه دي کړي چا سره یې کړي عیسایانو سره په دغه وخت کې په بیت المقدس او فلسطین کې څوک وو عیسایانو او عجیبه خبره واوره چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کله عبیده ابن جراح ولیږلو بیت المقدس ته دغه طریقې سره عیسایانو له په خپله باندې چابیانې ورکړې ویل دا واله ولې ورکړي ځکه عیسایانو خپل کتابونو کې ویلو ذلک مثل فی التورات ومثل فی الانجیل د صحابو تذکیره په تورات انجیل کې وو نو هغوی چې وکتلو وایي موږ ته چې پیغمبر ویلي و هغه دا دی ګوره او موږ ته یې ویلو چې دا به صحیح خلک نو عیسایانو بغیر د جنګ نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له دغه ورکړي کیلي ورکړې ده د عوامو خبره چابي وله ورکړې ده
جنګونه مسلمانانو نه دي کړي، چا کړي دي؟ عیسایانو کړي. او دا دومره ظالمان دي، دا بیا هم یهودیان اسرائیل امریکې سره یوځای کېږي، مسلمان سره نه یوځای کېږي. ولې؟ ځکه چې الله رب العزت دا بیان کړی چې دا اسرائیل او دا عیسایان دا ټول به دا مسلمانان ختموي. نو دوی خپلو کې ملګري دي، دوی خپلو کې معاهدې کوي. اوس په دې وخت کې دا حالات دنیاوي ولې خراب دي عزتمن؟ دغه چې کوم دی سعودي عرب اسرائیلو سره لګې د معاهدې کوي. ځکه هر سړی د خپل تجارتونه کوي، خپل ترقي غواړي، هر یو سړی ترقي کوي. او دغه رنګې عزتمندو او امریکا دا نه غواړي، ځکه فلسطین داسې ځای کې دی که دا چا ونیولو نو دا ټول ملکونه کنټرول کولی شي. دا ځایونه کې داسې دی. نو امریکا چېرته هم نه غواړي. او امریکا په خپل چال کې کامیاب شوه. او دی چین والا روسیانو سره اګریمنټ کړی دی، هم د دې لارو باندې چې دوی باندې دا تجارتونه کوي. او سعودي عرب والا اسرائیلو سره کوي. نو اوس امریکې وکتل که دا ځای چېرته د چین والا په دغه کې راشي، چین والا کامیاب شي، ځکه چین والا په ترقۍ روان دي که نه، او پاکستان هم چین سره دغه کوي او روس سره هم لګېدي دي دغه کوي. نو وایي دا ځای به ټول د چینیانو په دغه کې راشي، نو امریکې لپاره دردسر جوړېږي. دغه رنګې که سعودي عرب چېرته اسرائیلو سره کامیاب شو او ولګېدو، حالات یې برابر شو، نو بیا هم د امریکې لپاره دردسر جوړېږي، ځکه اسرائیل بیل قوم دی، امریکا بیل قوم دی. نو دې وجې نه دوی داسې کار کوي چې دا خپلو کې دا ملکونه نه پرېږدي د امریکا، او دوی په دې کې کامیاب شو. دوی اسرائیل او فلسطین په خپلو کې واچول. نو چې واچول هلته سعودي عرب هغه معاهدې ویل دا تاسو څه کوئ یار، دا خو زموږ مسلمانان دي او ګزاره کوي فلانې کوي، که ډز نه کوي نو خبرې خو لږې ډېرې کوي که نه، د بې غیرتو اواز خو کوي که نه، یار دا ته څه کوې؟ او ګورې دا معاهدو کې به زموږ فرق راشي. نو ګوره امریکې دا خلک ټول مصروف کړه، او دا مسلمانان دومره خواب غفلت کې دي چې وګوري چې دا چال څوک کوي. دا چال اسرائیل هم نه کوي، دا چال امریکا کوي عزتمندو، او چین هم لګېدی. هر یو سړی د خپل ترقۍ دپاره پکار دی. نو موږ مسلمانانو هم پکار دا دي چې موږ لکه چېرته غوره ځای دی، موږ پکار دی چې فلسطین والا سره ودرېږو ډایرکټ، چې بهی موږ ملګري یو او دې ټولو سره به ګورو. که دا سعودي عرب اخوا دې خوا کوي دا به هم دله ټیک کوو، او که دا چینه کوي او که دا امریکا کوي، پکار دا دی چې موږ او تاسو فلسطین سره صحیح طریقې سره روابطو سره ودرېږو. خو چونکې دې ټولو ملکونو خپلو سره یو بل سره معاهدې کړي دي، اوس دغه معاهدې خو به پاس لري که نه، اوس هغه څه طریقې سره ختمول غواړي او څه طریقې سره کول غواړي، دغه ناکامي ده. امریکې سره ټوله دنیا معاهدې کوي. نو هغه شکیب ارسلان وایي چې ما سوچ کو چې خدای پاک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته مې ویلې چې ګوره دا خلک داسې کوي. نو دا موضوع ځان له پاتې شوه. په دې باندې مستقل طریقې سره کوشش کوو چې هغه درس کې درته دا ووایو چې په دنیا په لر او بر باندې پوه شو چې دنیا کې څه کېږي. دا ځان له یو تاریخ دی، دا به انشاءالله موږ تفسیر کې بیانو او په دغه سیرت په دغه کې چې عزتمندو بني اسرائیل کم دور نه شروع شو، کوم ملکونو ته رال، عیسائی کم ملکونو کې د دې چا جهادونه شوي دي، چا څوک ربولی دي. دي عیسایانو عزتمندو په یو کال باندې بخت نصر 12 لکه دا یهودیان حلال کړي، 6 لکه حلال کړو، 12 لکه یو کس په نوم باندې نو پرېغوستی. نو دا یو حالت عزتمندو په دې څیزونو باندې ځان کله ناکله سیاسي دي ته وایي، هسې یو بل پسې خبرې مه کوئ، فوج داسې او فلانې داسې او ډینګرې، دې کې موږ ټول ګناهګار یو. څه د هغوی غلطي ده، څه زموږ غلطي ده، څه د اسلامي ممالکو غلطي ده، د ټول غلطۍ کې شامل دي. الله دې موږ ته غلطي معاف کوي. نو کله ناکله د دوکانونو ځان اوزګاروئ، کله لږ تاریخ هم ګورئ، کله درس ته هم کښېنئ. زه خو الحمدلله دلته تاسو ته داسې درسونه کومه چې په یو موضوع باندې نه لګوي چې صرف د یوسف او د زلیخا قیسې درته کوو، بین الاقوامي حالت تاسو ته بیان، د دوکانونو بیان موږ تاسو ته کوو. ما ته بعضې خلک کنځنې کوي ته مولای په منبر ناست خلکو د دوکاندارۍ چلونه ښیې. نو لکه دوکانداري عبادت دی که نه؟ دوی ته چې دوکانداري چل نه ښیې، دا مسلمانان دي، نو دوی به ترقي څنګه کوي؟ مولا خو داسې پکاري چې د سړي د دوکان هم حفاظت کوي، سړي د بچو هم حفاظت کوي، ستاسو د عقیدې هم حفاظت کوي، نو دنیا هم دله درکوي، اخرت هم دله درکوي. نو دې وجې نه عزتمندو لږ شان وخت د دې دپاره وباسئ. پیر، منګل، بد، جمعرات، دا 4 ورځې زموږ درس وي. د مازدیګر نه مخکې زه افرین ورکوم. دې کې بعض دوکانداران دي هغوی عزتمندو د مونځ نه نیمه ګنټه مخکې راځي. داسې کسان عاشقان ما نه دي لیدلي، نورو علاقو کې ما درسونه کړي، داسې مې دي چې د مونځ نه نیمه ګنټه مخکې راځي او دوکانداران زنده باد افرین. خو دې کې دا بعضې کسان دي. نور عام تاسو چې کوم دی لالچیان یې، د مولا دپاره دوکان نه پرېږدئ، د مولا دپاره نه خپل دین دپاره یې پرېږده. ټول عمر به دا دوکانونه نه عزتمندو که یو بم د باندې چا راغوزار کړو بل ملک که نه هر څه به د نه پاتې. ته ورشه فلسطین غریبانان اوس په څه حال کې دي؟
ولی هغوی سیاسي حالاتو سره ځان مستحکم کړی نه دی. کوم ملکونو سره رابطې نه کړي، هلکه راشي دي مسلمانانو ملکونو سره کښېنئ، په زور یې ځان سره کښېنوئ چې ته څه مسلمان یې، ته څه لپاره اټم بم لرلی دی، زه مسلمان نه یم. د حالاتو کوي. نو دې وجې ټول عمر به ژوندون نه عزتمندو، مرګ به م راځي، خو د غیرت مرګ باندې انسان مړ شي، بې غیرتۍ په مرګ باندې مړ شي، خړې سترګې انسان مړ نه شي چې الله سره کم از کم دومره ملاویږي چې سر یې داسې اوچت وي. وایي د قیامت پر ورځ بعضې کسان وایي د غټو غټو غړو والی. موږ ته به استاد ویل د دې څه مطلب دی؟ وایي د دې مطلب دا نه چې دا سټ به اوږه دي، ځکه اوږد سټ خو بد ښکاري. وایي د دې مطلب دا دی د ده سترګې به نیغي او د بعضې کسانو به دا سترګې داسې ښکته وي. وایي ستاسو خپله خوښه چې په هر څه باندې خوشحالي. نو چې چا سترګې ښکته کړي د هغه دا غړۍ نه ښکاري، او څوک چې داسې کوي د هغه غړۍ داسې دنګ وي. وایي دنګو دنګو غړو وایي. دا حالت عزت. نورالدین زنګي یو مجاهد تیر شوی دی، سلطان صلاح الدین ایوبي د ده په فوج کې و. هغه ته یو ځل چا وویل، یو حدیث یې ورته یاد کو. دې ته ویل کېږي حدیث مسلسل بالتبسم. دا هغه حدیث دی چې نبي علیه السلام کله خپلو صحابو ته صحابي ته بیان خندلی دي، بیا هغه صحابي چې خپل شاګرد ته بیان کړی خندا سره ویلی دی. تر دې دمه پورې چې کله محدثین هغه حدیث بیانوي په خندا سره بیانوي. نو یو ځل ورته چا وویل نورالدین زنګي دا حدیث بیان کا او سره وخانده. ویلې ماله خندا نه راځي. ویل پیغمبر خندلی دی، ټولو خندلی، تاله خندا نه درځي؟ ویل قسم دی ماله د الله نه حیا راځي چې دلته پلانې یو ملک یاد کو، په پلانیزي کې انګریزان راغلي دي، ناست دي زموږ مسلمانان وجني او په هغوی باندې دي، او ته ماته وایې چې وخانده. نو ځکه خاندمه نو الله به چې دا داسې بې حیا دی، دا چې کوم دی محکوم قوم دی او مغلوب قوم دی او دا لګې د خنداګانې کوي. نو لہذا دا حدیث اگر چې دی کې خندا سنت ده، مستحب ده، خو زما دا خندا ته زړه نه کېږي، ماله جړا راځي. نو دې وجې نه زموږ د تاریخونو نه به ځان خبرو کنه انشاءالله.